دا د حج ورځې دي دې ورځو کې حاجیانو صاحبانو داخلي کړي دي او اوس په منظوري راځي او حج لبزي نه یو کس تاسو کړی دی چې دا قرباني مونږ التلال شنو وکونو خدا ک د دې ځنه حکومت سره پیسې داخلي دا پیسې داخلول د پاکستان حکومت سره دا بهتر دی یا د سعودي حکومت الته کاونټونه کولو کړي زینه جو کړي چې هغه کې پیسې داخله کاو هغه بدل قرباني وکي او یا دلته بانک کې د قرباني پیسې هم داخله نو دا ډیره بهتره ده او دا زمام تجربه ده او حاجیان صاحبان د دینه تیر شوی دي الته بعض خلک وي یره مونږ برا غون شو قرباني به الته هغه په خوانه زمانه واستلې ده الته ډیر زیات رش نت ساروی غشتي شي منډه تتلی شي او نت د قرباني په ورځ باندې دومره فارغې دي شي چې تلاړ شي قربانګاه ته ولته قربانيو کې اې د لپاره خو غوي مخصوص زم مقرر کړی نو نشي کوله قرباني تلی نشي الته بعض خلک استاد کلی استاد علاقه تا ته وای طالب روټه موکي او بیا به ته وای اخره کې چې روټه د باندې خوري بیا به ته وای د قرباني د څه پروګرام دا غوي په دغه ورځو کې دغه کاروبار یل د خلکو نه دغه څه پیسې را جمع کی تانم دنم هوټل کې څومره خلک مرګري وای بس مونږ د قرباني کو نمبر به ته ولیکي او د قرباني پورس به ته ټلیفون کوي نمبر په نمبر ستا قرباني وشو ته سرخ رایا ستا قرباني وشو ته سرخ رایا ستا قرباني وشو او دا ما په خپل سترګو ولیدل چې دا د غوي د کاروبار وزي دي یو قرباني نه کوي دا ټول درو خیانتګر خلک او د بل ځای خلک نه دي دا د دې پاکستان ستاده گاوند ستاده کلی ستاده کوسي خلک پي خلک دنیا نن سبا ډېر مخکې شوی دا خلک غلدي دوکباز دي دوکې کوي د حاجانو نه دغه پیسې وي د حاجی قرباني خوش هغه الله سره معاملې ده خدا چې الله مونږ له سر سترګې راکړي دغه خلکو باندې قرباني اونکه چې غل ته هوټل تراشي او وای چې وای قرباني را جمع کې پیسې چې زده له قرباني وک هغه ټول دوکباز او کزه پکې لګه شانته مبالغه نور مکم د دې زړه خنیکان صالحان خلق مونږ ته ډېر په درنسترګ ګورو او هغه دیم درانه خلق بزرگان اولیاء نیکان علما اغوی تلیلته هغه نیکان خلک دي خپل عبادت کوي هغه سره زوی تلی هغه سره نوسی تلی هغه سره مریدان تلی او بیا هغه مریدان او زامنې ګرځي هغه په خلکو باندې وګرځي ویلکه مونږ سره مشترکه قرباني وکي دا پیر صاحب او بزرگ صاحب چې بوتلې دي دا د غوي طریقې واردات دي مقصد د لپاره بوتلې دي چې د خلکو قرباني به مونږ کو بیا نه غوي بیا دغه چل کوي د حاجانو نه پیسې را جمع کی او بیا قرباني کوي الا ماشاء الله نیکان خلق شتا او ناغه نیکان خلق دا غینه خبري دا د لاندې مریدان چې وسره شاګردان او یا زوی وسره تلی هغه مخ خیانتګر یا خو صاحبزاده دي هغه خلق هغه بیا دغه چلونه کوي د حاجانو نه پیسې واخلي او بیا قرباني نه کوي او اسې اطلاع کوي ولکه ستا قرباني وشو دا ټول دوکباز دي د غلطه دا دوکې موکې کوي حاجیانو له بهتره ده چې د پاکستان حکومت سره پیسې داخلي کا یا د سعودي حکومت سره پیسې داخلي کا قرباني وکا دا ډیره بهتره ده بیغمه به هغه کې لک شانتي بس تکلیف دی چې لک سات ترستوي ځکه ډېری قرباني وي نو تاسو به لګلیټ اطلاع ملاوي نو خدا کنه خدا مشه خپل کارونه نه خبيغه مشه خارام کا چې کلم د اطلاع را ټلیفون د تو شو چې رستا قرباني شو په قلار باندې سر اخرى لاشه طواف زیارت
نو د پاکستان حکومت سره پیسې داخلول پکار دي یا د سعودي حکومت سره پیسې داخلول پکار دي په خلکو باندې عوامو باندې ادبار نه دی کول پکار نن سبا د خلکو التکاوبار ګرځول دي الله دې معلم د عمل کولو توفیق راکړي الله دې تاسو له عمل کولو